که تاسو ها د کلاس ته راغلي وئ نو ډېر خوش قسمته یې ځکه چې په دغه کلاس کې به موږ بریک اف سټرکچر چینج اف کریکټر او انډیوسمنټ په نیکسټ لیول باندې ایکسپلین کوو او سمارټ منی په مارکیټ کې ټول گیم په دشي مندي کوي. السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. MK کریش کورس کلاس نمبر 4. نو فاینلی نن موږ کلاس ته بریک اف سټرکچر چینج اف کریکټر اور انډیوسمنٹ نو موږ دا ټول شیونه یو ټرند معلومونه د مارکیټ ټرند معلومونه دی پره. نو تاسو تمام مخکې کلاس کې لرو چې موږ سره مارکیټ کې درې قسمه موو کریټ کیږي. یو ته ای بولیش یا اپ ټرند، یو ته ای بیریش یا ډاون ټرند او یو ته ای کنسولیډیشن یا رینجینګ. نو هغه ادوا کوم ټرند چې دی بولیش یا بیریش هغه کې بیا موږ سره دوا موو کریټ کیږي. نه لکه فار ایگزامپل موږ سره یو اپ ټرند روان ده، هغه اپ ټرند کې موږ سره دوا قسمه موو کریټ کیږي. یو ته ای امپلسیو موو او بل ته ای کریکټیو موو. امپلسیو موو موږ سره هغه مووي کوم موو چې ټرند سره یو رنګ روان وي هغه ته ای امپلسیو موو، او کوم موو چې ټرند نه خلاف لاړ شي یو ماینر شانتي پول بیک جوړ کی ټرند نه کی چینج هغه ته بیا ای کریکټیو موو. ما تاسو لپاره اگزامپل مارکیټ کې جوړ کړه دا، تاسو چې دا وګورئ پوي بشئ. فار ایگزامپل د لیګ نه ونیسه د لیګ رسي دا بولش ټرند دا اپ ټرند یا بولش ټرند. ها دا موږ سره بولش ټرند شو. اوس دې کې چې دا کوم لیګ دا موږ سره امپلسیو موو دا د زون نه ونیسه د زون رسي او د زون نه ونیسه د زون رسي چې کوم د ماینر شانتي پول بیک راغله دا موږ سره کریکټیو موو دا. ټرند خو نه دا چینج لو هي سکیور دا کنه، او دا اوس موږ سره مارکیټ کې کریکټیو موو دا. دا سیدا امپلسیو موو دا او دا کریکټیو موو دا، پکې دا امپلسیو موو دا او دا کریکټیو موو دا. او په بیرش ټرند کې دلته نه ونیسه دلته رسي بیرش ټرند دا، او دلته کې موږ سره چې کوم دا غ موو دا موږ سره امپلسیو دا، ځکه چې ټرند په بیرش ته دا بیرش ټرند کې چې کوم لاندې موو شوه دا موږ سره امپلسیو دا، او بولش ټرند کې چې کوم باره طرف ته موو شوه دا موږ سره امپلسیو دا، او په بیرش ټرند کې موږ سره چې کوم اپ طرف ته موو شوه دا موږ سره کریکټیو موو کې رسي. امید لرم چې په دې پوه شوي یئ. مارکیټ کې تاسو اگزامپل باندې شوه. ها فار ایگزامپل دلته نه موږ سره دا بولش موو دا هلته نه، او دا د کوم موو چې پکې لاندې راغله دا موږ سره ټرند خو نه دا چینج کنه، خو موږ سره لاندې پول بیک پکې راغله ماینر شانته. اوس موږ سره به ټرند والا چینج و چې موږ سره دا لو بریک کړی و، چینج اف کریکټر یې کړی و. د چینج اف کریکټر نه دا کړه دی بیا واپس په بریک اف سټرکچر کړه دا، دلته کې دا هاي بریک کړی. نو دا موږ سره د لیګ نه ونیسه د لیګ رسي موږ سره کریکټیو موو شو، او د لیګ نه ونیسه د لیګ رسي موږ سره امپلسیو موو دا، ځکه چې ټرند په اپ ساید دا. او که ټرند ډاون و داسې کې مثال کې طور پر دلته نه ټرند ډاون دا، دلته رسي ټرند ډاون دا، او موږ سره به چینج اف کریکټر دلته کیږي، ټرند به دلته کې چینج کیږي، او موږ سره دلته کې یو ماینر شانتي پول بیک اپ ساید ته شوه دا، او موږ سره دا بیا کریکټیو موو کې رسي. دلته نه ونیسه دلته رسي موږ سره امپلسیو موو دا، ځکه چې ټرند هلته کې بولش و موږ سره اپ ساید ته امپلسیو موو، دلته کې ټرند بیرش ته موږ سره ډاون ساید ته امپلسیو موو دا. امید لرم چې په دې پوه شوي یئ. څو مخته بل چپټر ته وړو. نیکسټ چپټر چې موږ کوم دا هغه د بریک اف سټرکچر کوم دی پره چې موږ شارټ کټ لفظ استعمالو BOS، او چینج اف کریکټر او کوم دی پره چې موږ شارټ کټ لفظ استعمالو چوچ. څوک ته چوک یې څوک ته چوچ کوي، هنمان میټر نه کوي، ډزن میټر چې څه ته یې هو بل مقصد ته نه اسلوي. څو مارکیټ ته هغه دی بعد به موږ انډیوسمنټ یو مارکیټ کې ما ته شارټ شانته اگزامپل جوړ کړی و، هغه ته شمو ان شاء الله په هغه چې تاسو وګورئ پوه شئ. ښه دا ته ما ډیټیل سره لیکلی، ان شاء الله چې تاسو غلیب دا یو نظیر وګورئ که زه مو پوه نه کوي او پوه شئ هم، او بیا مو حافظه صحیح ایکسپلین کوی دی تا. اوس دا مو سره
ټرند د لیګ نه ونیسه د لیګ رسې اپ ټرند دا کنه بولش ټرند د مشترا اوس مشترا چې مارکیټ کې اپ ټرند روان وي مشتبه څنګه پته لګي چې هغه اپ ټرند ده مشتبه پته ولا لګي چې هغه لو سکیور وي او های بریک کوي فار ایگزامپل دلته رسیو امپلسیو موو ده مارکیټ کې لږ کریکټیو موو وشو خو بیا های بریک اف سټرکچر وکړو چې های بریک کې مشترا بریک اف سټرکچر وکړي خپل سټرکچر بریک کی مارکیټ دته بریک اف سټرکچر دا سې دلته کې ها او کدا فار ایگزامپل دا مارکیټ نور نشته خپل دلته رسي مارکیټ ته او دا راغله ودا سې دا لوی بریک کړی و بیا مشترا مارکیټ کې شو چینج اف کریکټر مشترا بو کریکټر چینج شو او دا څه شوی دی مشترا بریک اف سټرکچر شو ها اوس چې بولش ټرند وی مشترا های متیجی او لو سکیور وی هغه ته به مش یایو های ته یایو مش ایچ هایر های مطلب هایر های اور لو ته لو پل بیک چې کوم دا هغه ته مش یایو ایچ ال هایر لو اور چې کوم ډاون ټرند وی د لیګ نه مشترا د لیګ رسې ډاون ټرند دا مش هایر پوینټ ته یو ال ایچ لوور های اور لو پوینٹ لویسٹ پوینٹ یا لویسٹ پل بیک تا ال لوور لو ها دلته کې عمر دلته کې بیا د غاسی شو دا مشترا لو سکیور دا لو سکیور دا او های متکړی دا مشترا دلته کې بیا بریک اف سټرکچر شو دلته کې بیا شو فار ایگزامپل اوس دلته کې مشترا بریک اف سټرکچر وشو بیا مارکیټ بریک اف سټرکچر وکړو اوس داسې خو نه کېږي مارکیټ کې خو کله هم داسې نه کېږي په یوې کینډلې کې بریک اف سټرکچر وکړي په یوې کینډلې کې یا کوزه راشي خامخا مارکیټ پکې داسې رینجینګ کوي اوس دا اگزامپل ما تاسو ته دلته کې جوړ کړی ده مارکیټ چې کله هم بریک اف سټرکچر وکړي موږ دې ته بیا یو رینجینګ کنسولیډیشن دې ته شي دې ته کوم ټرند یا شي کنسولیډیشن یا رینجینګ چې موږ سره یا بریک اف سټرکچر نه شوه یا چوچ نه شوه چې لو بریک کې موږ سره به چینج اف کریکټر وشي او که های بریک کا موږ سره به بریک اف سټرکچر وکړي اوس موږ دلته کې مارکیټ فار ایگزامپل د نور مارکیټ نشته موږ دلته کې انتظار کولو چې موږ سره یا بریک اف سټرکچر وکړي یا چینج اف کریکټر وکړي مارکیټ هغه د بعد به موږ خپل پی وای لټو خپل ټریډ بو فایند کوو ها مارکیټ رینجینګ کولو موږ انتظار کولو مارکیټ څه وکړو بریک اف سټرکچر وکړو های بریک کا لوی سکیور دا هغه د بعد مارکیټ څه وکړو یو پل بیک کې راغلو او دلته رسې موږ سره کوم ټرند دا ټرند خو په بولش ته کنه اپ ټرند دا اوس دلته رسې موږ سره کوم موو مې د پیله ویلو امپلسیو کریکټیو موو یا خو ټرند په بولش ته کنه چې څنګه لو بریک شي کنه دلته کې چینج اف کریکټر موږ سره وشي دا موو پیله موږ سره چینج اف کریکټر نه فار ایگزامپل دا چینج اف کریکټر نه تشوا موږ سره دا دلته کې دا موږ سره دا موو وو امپلسیو موو نه کریکټیو موو چې څنګه موږ سره دا چینج اف کریکټر وشو اتوماتیکلی دا موو سره چینج شو امپلسیو موو دا ځکه چې ټرند په بیره شو ها چې ټرند په بیره شي چې بیا لو متي شي بیا بریک اف سټرکچر کیږي پهله مې ته ویلو چې بولش او بیرش یو بل اپوزیټ وي هغه کې څه کېدلو چې های متي د بریک اف سټرکچر کې درو دې کې څه کیږي چې لو متي بریک اف سټرکچر کیږي اوس دینه بعد موږ سره چینج اف کریکټر وشو کنه اوس چې بیا موږ سره های سکیور وي لو متي موږ سره بریک اف سټرکچر کیږي اوس دا موږ چوچ پوینټ تا فار ایگزامپل دا غي موږ چوچ پوینټ تا که مارکیټ دلته ته فار ایگزامپل دا سره غلا و موږ سره بو اگین چوچ شو خو مارکیټ څه وکړو دا راغلو او موږ سره بریک اف سټرکچر بیا وشو اگین موږ سره بیا های سکیور دا لو بریک شوی دا موږ سره بیا بریک اف سټرکچر وشو اوس دلته کې بیا بریک اف سټرکچر وشو های سکیور دا ها اوس چې بریک اف سټرکچر وشو دا موږ سره دلته کې مارکیټ لږ کنسولیډیشن وکړو ډایرکټ هک واشو خو ما تاسو ته دلته کې چې تاسو کنفیوز نشئ ار څه مارکیټ کې ممکن دي کنه دا سه های چوچ واشو چینج اپ کریکټر واشو او دلته کې لږ کنسولیډیشن وکړو هغه د بعد مارکیټ څه وکړو چینج اپ کریکټر وکړو ها د لیګ نو نیسا د لیګ رسي موږ سره کوم موو دا اوس
امپلسیو دا کریکټیو تاسو خپل ذهن کې جواب وساتئ چینج اف کریکټر شوه ده دا موف چې کوم موږ سره ده دا امپلسیو موف ده فار ایگزامپل دا یا چینج اف کریکټر نه وشو دلته کې مارکیټ نور نشته ده څنګه چینج اف کریکټر وشو دا موف ټول د زون نه ونیسه د زون رسې موږ سره امپلسیو موف ته چینج شو چې دلته کې مارکیټ موږ سره پهله کریکټیو موف و د زون نه ونیسه د زون رسې موږ سره کریکټیو موف و چې څنګه چینج اف کریکټر وشو موږ سره دا موف چینج شو امپلسیو موف ته ها اوس نور مارکیټ نشته فار ایگزامپل نور مارکیټ نشته اوس موږ سره که مارکیټ بارځي ټرند خو موږ سره الریډي چینج شو چینج اف کریکټر وشو دلته کې که موږ سره مارکیټ بارځي های بریک کوي موږ سره په بریک اف سټرکچر کیږي که لاندې راغلو داسې هم کیدای شي چې اګین مارکیټ کې داسې ډېر کیږي چې یوه ځل چوچ وشي اوس ضروري نه ده چې بیا به هغې پسې بریک اف سټرکچر کوي بیا به کوي داسې هم کیدای شي چې دلته بریک اف سټرکچر وشو دلته بیا بریک اف سټرکچر وکړي دلته کې موږ سره بریک اف سټرکچر نه وشوه که نه دلته رسې موږ سره د زون نه ونیسه د زون رسې موږ سره کوم موف و کریکټیو موف و ځکه چې ټرند دلته کې چینج اف کریکټر شوه ده ټرند په بولش ده اوس موږ سره څنګه چینج اف کریکټر وشو دلته کې دا موږ سره موف چینج شو امپلسیو موف ده امید لره چې په دې پوه شوي وئ ډېر په اسانه ژبې کې مې ته ویلو هیڅ شی پکې ګران نشته خو چې لږ سوچ ته وکئ که نه په دې به پریکټس ډېر ضروري ده پریکټس به کوئ او دا چینج اف کریکټر نه ده چوچ دا موږ مخکې په چار نه رسي خو دا موږ چې زده نه کړو تاسو زده نه کوئ مخکې سره ټکه نه شئ تلای هم یا به یې لاړ وئ اډوانس کې ته بیا ډېرې زیاتې مسلې رسي ځکه چې موږ مخکې ایم ایس ایس شفټینګ به زده کوو هغه کې بیا ایم ایس ایس او چینج اف کریکټر سیم ټو سیم دی خو هغه کې ایم ایس ایس شفټینګ کې بیا ډېره مسله وي چې دا چینج اف کریکټر مو زده نه وي اس ایم سی والا چې کوم دي اس ایم سی آی سی ټي تاسو ته خو ما پیله ویلي چې بیسیکلي یو ده خو نیم خلک یې چې بیل دي اس ایم سی والا چې کوم دي هغه داسې ټریډ کوي چینج اف کریکټر او بریک اف سټرکچر چې دا موږ سره اونلی په بوډي کیږي بوډي او ویک والا کلاس مې ته مخکې یاله او بوډي ویک باندې مې پوی کړي وای شیډو باندې مې پوی کړي وای دا بریک اف سټرکچر او چینج اف کریکټر دا موږ سره اونلی په بوډي کیږي فار ایگزامپل دلته کې یوه کینډل راغله نور مارکیټ نشته ده داسې قسمه کینډل جوړه کړه چې نوره بډي نشته دلته کې داسې ویک باندې داسې چینج اف بریک اف سټرکچر وشو اوس دا موږ سره ان اکسپټیبل ده دا موږ سره ان ویلډ ده دا موږ سره الا ویلډ کیږي چې موږ سره دا په بوډي وشي فار ایگزامپل داسې وشو موږ سره دا چینج اف کریکټر ویلډ شو ها اوس بله کینډل چې فار ایگزامپل داسې مارکیټ کې وي بله کینډل موږ سره څه په چار ده بله کینډل موږ سره داسې راغله او دا هم موږ سره ان ویلډ ده ځکه چې اوس دا پوینټ نه ده بریک کوونه په بوډي اوس یې د بلې کینډلې های ویک چې ده دغه په بوډي بریک کوونه ده دا چې داسې شي موږ سره دا به ویلډ شي موږ سره پل بیک موږ ته به مارکیټ کې ویلډ لو میلاو شي ها اوس تاسو په ذهن کې به یو سوال رسي چې دا چینج اف کریکټر شو بریک اف سټرکچر انډیوسمنټ دا موږ څه شي دپاره داسې ډراینګ کوو مغزه په خورو لیوني او دماغ مو خراب شوي څه بله مو شوي ده ښه دې زه اوس دا باندې جواب درکوم بریک اف سټرکچر چې دا موږ سره ټرند چې بولی شوي موږ ته مارکیټ کې بریک اف سټرکچر د وجې نه ویلډ لو میلاو شي دا موږ سره مارکیټ کې ویلډ لو میلاو شه دا ویلډ لو میلاو شه چې شي د وجې نه بریک اف سټرکچر د وجې نه او چینج اف کریکټر د وجې څه کیږي فار ایگزامپل دلته کې چینج اف کریکټر وشو که نه موږ سره چینج اف کریکټر د وجې نه مارکیټ ټرند چینج معلوموي شو چې موږ سره دلته کې ټرند چینج میلاو شو موږ سره ټرند چینج شو داسې انډیوسمنټ د وجې نه فار ایگزامپل نور مارکیټ نشته انډیوسمنټ ته زه یو شارټ باندې کې ډیفینیشن یا تاسو یاد کړئ تاسو په خپله په انډیوسمنټ کنسپټ پوه شئ A very last pullback after break of structure and change of character is called inducement. A very last pullback اوس دلته کې موږ سره نور مارکیټ نشته مارکیټ څه وکړو بریک اف سټرکچر خو یې وکړو دلته کې اوس موږ سره دلته کې چې کوم اخري پول بیک وي اخري پول بیک دا ده که نه
دا چې بریک کې موږ سره انډیوسمنټ وشي مارکیټ کې انډیوسمنټ چې وشي موږ ته ویلټ های میلاو شي چې دا څو رسېدنی شوه موږ به ټریډ نه کوو موږ به انتظار کوو موږ به ویلټ های ته انتظار کوو هغې د بعد به موږ خپله پی وای مارکیټ کې مطلب پی وای مطلب پوینټ اف انټرست ته چې کوم ځای کې ټریډ کې انټرسټډ وي چې زه به دلته نه ټریډ کوم هغې ته یې پی وای څوک یې ته پی ډي آر ای یې ای سی ټي والا یې ته پی ډي آر ای یې ایس ایم سی والا یې ته پی وای یې اور پرایز ایکشن والا یې ته زونز یې یې که نه چې بای زون ته راورسېدو سیل زون ته راورسېدو مارکیټ خو ته یې ته چې څه یې ته یې ته ایک دو یا خو یې ته یا نمې میټر نه کوي ډزن میټر خو خپل مقصد ته نه حاصلوه مقصد سره یې هوښیار ده چینج اف کرکټر دغسې په بوډي کېږي په ویک نه کېږي که دا داسې شوه وه داسې په ویک شوه وه بوډي پکې نه وه نو موږ سره به دا انویلډ وه دا چینج اف کرکټر ده که نه موږ سره دا په ویک شوه وه په بوډي نه وه شوه دې ته به موږ یو سویپ لیکویډیټي سویپ ته یو که به بیا دې کې دغسې رول دي چې په بوډي دا ویک بریک کې موږ سره به چینج اف کرکټر ویلټ شي نو دغسې موږ سره انویلډ ده چې په ویک وي امید لره چې په دې پوه شوي یئ مارکیټ کې دې ته مثالونه شوه څو ښه زه به داسې رینډملی یو ځای راکاټ کړه نه تاسو ته شوم مارکیټ کې ګوره که نه تاسو به داسې عوضي نه مارکیټ راکاټ کوي ون ډے کې ځکه چې فری ټریډینګ وي دپاره ون ډے خالي فیسیلیټي کوي نور پیډ وي ها زه درته مارکیټ راکټ کوم تاسو به داسې مارکیټ راکټ کوئ ریپلی بټن به ووایئ او داسې ماوس به راړئ فار ایگزامپل موږ سره دلته رسي مارکیټ ته نور مارکیټ موږ سره نشته دا مارکیټ راکټ شو اوس دا موږ سره مارکیټ کې بریک اف سټرکچر زون فار ایگزامپل مارکیټ دغه زون بریک کو موږ سره به مارکیټ کې څه کېږي بریک اف سټرکچر دلته کې بی او اس لیکم دا موږ سره اوس مارکیټ کې بریک اف سټرکچر زون ده مارکیټ دلته نه راغلو دا ډریک راغلو موږ سره به مارکیټ کې بریک اف سټرکچر کېږي خپل سټرکچر به مارکیټ بریک کوي بریک اف سټرکچر به ویلې کېږي ځکه چې موږ سره ټرینډ په بولج ده موږ سره چینج اف کرکټر نه ده شوی تاسو کوئ چې دلته کې شوه ده دلته کې موږ سره سویپ شوه ده لیکویډ سویپ شوې ده اوس موږ سره چینج اف کرکټر زون کوم ده موږ سره مارکیټ کې موږ سره چینج اف کرکټر زون دغه ده زه دلته کې لیکه چوچ دا موږ سره چینج اف کرکټر زون ده اوس زه مارکیټ پلی کوم پته ولګي چې اوس موږ سره مارکیټ بی او اس کوي بریک اف سټرکچر کوي یا چوچ کوي موږ سره فاینلی مارکیټ بریک اف سټرکچر وکړو په کینډل وشو که دا په ویک شوه موږ سره به دا ان اکسپټیبل وه دا موږ سره اوس اکسپټیبل ده ځکه چې دا په بوډي باندې شوه ده اوس په موږ ته چې بریک اف سټرکچر وشي موږ سره مارکیټ کې څه میلاو شي موږ سره مارکیټ کې ویلټ لو میلاو شي اوس دا سټارټینګ پوینټ ده که نه دلته نه کینډل سټیټ شوي دي او دا کنفرمیشن پوینټ دلته کې موږ سره چې کوم زون کې بریک اف سټرکچر وشي هغه موږ سره کنفرمیشن پوینټ وي سټارټینګ پوینټ نه ونیسه تر کنفرمیشن پوینټ پورې چې موږ سره کوم مارکیټ کې لویسټ پوینټ وي هغه به موږ ویلټ لو وي دا لویسټ پوینټ ده که نه موږ سره دا موږ سره مارکیټ کې ویلټ لو شله اوس ګورو چې څه کوي مارکیټ ویلټ های مې درته ویلو چې موږ ته مارکیټ انډیوسمنټ سره راکوي اوس دا موږ سره ویلټ پول بیک ته دا به موږ مارکو دا ویری لاست پول بیک دا موږ سره لاست پول بیک ته ویلټ پول بیک ته دا موږ مارکو دا موږ سره انډیوسمنټ زون ده انډیوسمنټ فلحال تاسو سکیپ پرېږدئ په نن کلاس کې به زده کوو خو دې پسې ټاپک دغه فلحال بریک اف سټرکچر اور چینج اف کرکټر باندې خبره ده اوس ګورو چې مارکیټ څه کوي مارکیټ نه خپله های بریک کوي ټمپرري های چې موږ ته کومه راکړي او نه انډیوسمنټ بریک کوي دا ټرینډ ته موږ سره مارکیټ کې یای رینجینګ یا کنسولیډیشن ټرینډ موږ سره اوس په چار دی یا انډیوسمنټ وکړي یا ټمپرري های بریک کې موږ ته انډیوسمنټ شپ کون ته به مو کار راکړي اوس ګورو چې مارکیټ څه کوي فاینلی موږ سره انډیوسمنټ ټمپرري های بریک شه دا موږ سره ټمپرري های وه ټمپرري های موږ سره اله اکسپټیبل ده چې په بوډي باندې بریک شي دا رول بریک اف سټرکچر او چینج اف کرکټر باندې دي
چې کله موږ سره مارکیټ کې ټمپرري های په بوډي بریک شي موږ به انډیوسمنت لاس پول بیک ته شفت کوو. فار ایگزامپل دا موږ سره انډیوسمنت وکنه دا غزون چې موږ سره دا انډیوسمنت آی ډی ایم ته شي شارټ کټ. اوس په دا موږ سره لاس پول بیک ته شفت شي چې کله موږ سره ټمپرري های په بوډي بریک شي د کینډل سره بریک شوی دا کنه د کینډل سره د کینډل نو ورستو لاس پول بیک کوم یو دا هغه د بعد په بوډي نه دا بریک شوی. اوس ګورو چې ټمپرري های بریک کوي کا انډیوسمنت کوي مارکیټ. انډیوسمنت چې وکي مشتبه مارکیټ ویلډ های راکي. مارکیټ بیا ټمپرري های خپل بریک کا په دې کینډل بریک کا د کینډل نه بعد مشترا لاست ون پول بیک چې دا غاده د مش آی ډی ایم دل تشفت شو. ها ګورو چې مارکیټ څه کوي. مشترا آی ډی ایم زون داو آی ډی ایم نه دا سکیپ پرې دی په کلاس کې وځ کو خو دې بعد مشترا آی ډی ایم وشو مشترا مارکیټ کې ویلډ های ملاو شو. اوس ګورو چې څه کوي. اوس دا موږ سره مارکیټ کې چینج اف کریکټر زون ده کنه دا موږ داسې ډرا کو او دلته کې موږ سره اوس بریک اف سټرکچر کیږي که مارکیټ دا راغلو دا زون بریک موږ سره به ټرند چینج شي بریک اف سټرکچر وشي. اوس موږ پوس بدلتی کیږي بریک اف سټرکچر ځکه چې موږ سره آی ډی ایم وشو موږ ته ویلډ های ملاو شو. اوس موږ بریک اف سټرکچر زون دا شو. اوس ګورو مارکیټ چې بریک اف سټرکچر کوي که چینج اف کریکټر کوي. موږ سره مارکیټ شروع ده نه بریک اف سټرکچر بریک کوي نه چینج اف کریکټر کوي. موږ ګورو چې مارکیټ کې څه کیږي. یا هم موږ ته مارکیټ کې بریک اف سټرکچر پچار دی یا چینج اف کریکټر. ګورو وزره دلته کې وشو کنه نه دا شوه. اوس دا سلیکټ چی کنه په دې کې به تاسو کله هم ټریډ نه کوئ ځکه چې دا کنسولیډیشن کې شماريږي. دا موږ سره بریک اف سټرکچر د داسې ورپسې تاسو خرړئ. دا هم موږ ډیلی ټایم فریم چارټ کولو کړه ځکه چې موږ داسې پریکټس کوو چې تاسو کله ټریډ کوئ بیا به کله هم ډیلی کې انالیسیس نه کوئ. اوس خو تاسو اینی ټایم فریم کې انالیسیس کوئ شئ. دلته کې موږ سره لیکویډیټي سویپ وشه چینج اف کریکټر نه ده شوی. ما تاسو ته ویلو چې چینج اف کریکټر بریک اف سټرکچر ټمپرري های دا موږ سره په بوډي چې بریک شي موږ سره ویلډ وي. موږ سره فاینلی دلته کې اوس چینج اف کریکټر وشو. اوس به تاسو یې چې موږ سره چینج اف کریکټر دلته کې وشو او دلته کې موږ سره چینج اف کریکټر نه ده شوی. موږ سره چینج اف کریکټر دلته کې وشو. دې های په دې کینډل سره بریک شه موږ سره کنفرمیشن پوینټ دا شو بلکې دا نه ده دا ده. اوس موږ سره چینج اف کریکټر وشو. دا موږ سره سټارټینګ پوینټ وکنه سټارټینګ پوینټ نه ونیسه تر کنفرمیشن پوینټ پورې موږ سره مارکیټ کې کوم لویسټ پوینټ وي هغه به موږ ویلډ لو شي. موږ ته مارکیټ ویلډ لو راکړه چې بریک اف سټرکچر دا غلا کنه ویلډ لو. امید لرم چې په دې په شوی یې سمپل طریقه دا اوس انډیوسمنت ډسکس کوو. هغه کې به انډیوسمنت کې به موږ ته موقع ملاوي شي چې موږ چینج اف کریکټر او بریک اف سټرکچر ډسکس کوو. هغه کې
ها انډوسمنټ چې کوم ته موږ شارټ کټ لفظ آی ډي ایم ها استعمالو دینه سکرین شاټ وبسئ یا سره ولیکئ یا دې کوي دا ډیفینیشن تاسو ته خپله پته ولګي چې دا ساده الفاظو ته کنورټ کوي سره a very last pullback after break of structure and change of character موږ سره چې مارکیټ کې لاست pullback وي break of structure یا change of character نه بعد is called inducement هغه pullback موږ inducement zone وي پوی ان شاء الله څو مارکیټ طرف ته ها فار ایگزامپل موږ سره مارکیټ کې اپ ټرند روان ده بولش ټرند روان ده اوس مارکیټ کله داسې نه کوي چې ډرک داسې په یوې کینډل کې یا په یو موو کې داسې بار لاړ شي ګولډ د 3000 کې 4000 کې روان ده ډرک 7000 ته منډه کې یا 10000 ته وخیږي دا څو کله نه کیږي خامخا پکې پول بیک رسید داسې کې اوس موږ سره ګولډ روان ده کنه اپ ټرند کې داسې یو وړي کا شانته پول بیک روان شي اوس دا موږ سره چې کوم زون ده کنه لاست پول بیک چې موږ سره کومي مارکیټ کې لاست چې کوم ټولو نه اخري وي هغه موږ سره لاست پول بیک وي دا موږ آی ډي ایم زون شو اوس ما تاسو ته ویلو کنه چې دلته کې موږ سره بریک اف سټرکچر کیږي بلکې هغه هم داخلي ذهن کلیر کول او رښتیا موږ سره داسې بریک اف سټرکچر نه کیږي چې په یوې کینټل کې مارکیټ بریک اف سټرکچر کوي مارکیټ خامخا داسې رڅي لاندې کوزه کیږي خامخا پکې رینجینګ کوي په یوې کینډل کې کله بریک اف سټرکچر یا چینج اف کریکټر نه کیږي داسې کیږي هغه د بعد اوس څنګه ریل مارکیټ کې ولې څومره غاټ موو داسې بریک اف سټرکچر کیږي هغه متاسف خالي مایند کلیر کول د پرامې ته ویلو چې دلته کې موږ سره بریک اف سټرکچر کیږي او نور دغه سي په تمره په ماینر کې بریک اف سټرکچر نه کیږي تاسو دا بس بریک اف سټرکچر خپل رکمونی سي موږ سره دا بریک اف سټرکچر وشو اوس بریک اف سټرکچر نه بعد a very last pull back after break of structure and change of character break of structure نه بعد چې کوم لاست پټ بیک وي دا موږ سره لاست پټ بیک دا فار ایگزامپل کدل ته بل پول بیک هو موږ به هغه انډیوسمنت نه خسته دا سره غلوا بل پول بیک مارکیټ جوړ کړو هغه به موږ انډیوسمنت نه خسته موږ به لاست پول بیک خلو همیشه و تاسو انډیوسمنت لپاره لاست پول بیک خلی دا موږ سره انډیوسمنت شو مارکیټ کې دا چې موږ سره کله مارکیټ کې بریک شي موږ ته مارکیټ ویلډ های راکړي هغه هم ته ویلو چې ټرند په بولش وي که ټرند په بیرش وي موږ سره مارکیټ کې به ویلډ لو ملويږي دې ته به زه آی ډي ایم ولیکم دا موږ سره آی ډي ایم زون شو اوس فار ایگزامپل ستا مارکیټ روان ده ستا چې مارکیټ په دې تمناست چې مارکیټ بدل رسی آی ډي ایم بو ما سره کوي به وزه دلته کې ویلډ های مارکوم او غیر د بعد وزه دلته پی واي ګورم ټریډ بو فاند کوم کدا سه وشو چې مارکیټ سره را نغلو هم مارکیټ ډایرکټ لاړو بار دی فول بیک نه بعد ضرور خو پکار دي کنه چې تبیا ام اس یا نه آی ډي ایم شیفټینګ کوي شي تب کولونو رسخونه ویناس چې مارکیټ پورا سی میاشتې د بعد د آی ټي ایم په مسره کوي هغه د پر رول شته دي څه رول دي اوس فار ایگزامپل موږ سره مارکیټ کې ټیمپرری های جوړه شه مارکیټ کې موږ سره دا پول بیک وشو کنه لاست پول بیک ته هغه د بعد موږ ټیمپرری های ته انتظار کوو ټیمپرری های موږ سره څنګه جوړیږي دلته کې یو گرین کینډل ده موږ سره په دې کینډل باندې بریک اف سټرکچر وشو اوس په موږ بلې کینډل ته انتظار کوو چې لاست کینډل کومه اخیری کینډل چې وي لکه نور کینډل ته نه پلا نه وي چې بل کینډل داسې جوړه شي چې د لو بریک کی د لوویست پوینټ ته کنه چې دا بریک کی او که فار ایگزامپل بل کینډل داسې جوړه نشله چې دغه لوی بریک بل کینډل داسې جوړه شله چې دغه دلته رسیراغله خو لوی بریک نه کا داسې پکې جوړه شله اوس موږ سره پیل لاست کینډل دا وکنه د لو بریک کوون په چارو مستقیم اوس موږ سره لاست کینډل دا شه اوس موږ ته په چار دي چې دې کینډل لو پوینټ بریک شي دا لویست پوینټ تک نه د لګیره چې ګوري ماوس می چې کیشه دا اوس فائنلی موږ سره څو شلو مارکیټ کې لویست پوینټ بریک شو دا سه موږ سره کینډل راغه لویست پوینټ موږ سره بریک کو موږ سره دلته کې مارکیټ کې ټیمپرری لو مارکیټ راکله موږ ته فار ایگزامپل موږ سره دا سه
راغلو دلته کې څو پل بیک جوړ شي لاست ون پل بیک دا بودی سره مارکیټ ټمپرری های بریک کا اوس مو موږ لاست ون پل بیک ته آی ډی ایم شفت کوو لاست ون پل بیک موږ سره دا راځي کنه هغه د بعد به موږ بیا ټمپرری های ته انتظار کوو چې موږ سره دا کندل وکنه هغه سي دا کندل ته توړو اوس دا موږ سره کندل ده کنه دا سي گرین کندل سره دا ټمپرری های بریک شه موږ سره به دا ویلډ وي کوي سره بریک و نه وی ویلډ موږ به انتظار کوو چې د کندل لو بریک شي په ویک سره یې په بودی سره هغه ډزن میټر او موږ ته وو ټمپرری های مارکیټ کې ملاو شي او چې کله موږ سره آی ډی ایم موشي هغه د بعد فار ایگزامپل موږ سره آی ډی ایم وشو ټمپرری های دی بعد ټمپرری های موږ ته مارکیټ راکا آی ډی ایم وشو دا ټمپرری های موږ سره ویلډ های ته چینج شه امید لرم چې په دې کانسپټ په دمره پوه شوي وئ اوس د مارکیټ کې اگزامپل شوم او زه دلته کې یو رینډملی زون نه شروع کوم سټارټینګ خلا تاسو مارکیټ کې داسې زون یو ګورئ غلطي نه پریکټس شروع کړئ زه دلته رسې مارکیټ راکټ کوم فار ایگزامپل دلته نه اپل مارکیټ نشته فار ایگزامپل دلته نه اپل مارکیټ نشته ما مارکیټ راکټ کو دلته کې موږ سره څه شوي دي دلته نه موږ سره ټرند په اپ وکنه دلته نه هلته نه ټرند ډاون و دلته کې موږ سره بریک اف سټرکچر وشو د زون باندې بیا موږ سره ټرند اپ ته موږ سره به دلته کې بیا بریک اف سټرکچر کېدله زه ته مارکینګ کوم موږ سره بریک اف سټرکچر وشو موږ ته مارکیټ کې ویلډ لو ملاو شه موږ ته مارکیټ کې ویلډ لو چې شي د وجې نه ملاویږي بریک اف سټرکچر د وجې نه دا لویسټ پوینټ ته سټارټینګ نه کنفرمیشن پوینټ رسي اوس ګورو چې مارکیټ څه کوي مارکیټ څه وکړو موږ سره دلته نه لاست ون پل بیک چې کوم هغه دا وکنه په دې کندلې باندې بریک اف سټرکچر شو موږ سره لاست ون پل بیک دا موږ به دا آی ډی ایم واخلو یا به موږ سره مارکیټ کې آی ډی ایم کیږي یا به موږ سره بریک اف ټمپرری های بریک کوي ټمپرری های می تیل او څنګه مارکیټ مشترک کوي آی ډی ایم دلته کې وزه د ټمپرری های ولیکم دا موږ سره ټمپرری های و ځکه چې لاست ون کې ډل دا و د کندل لو بریک کوونی و لو بریک نشله بل کندل جوړه شه انساید بار نه دا وی کې وته دا اوس لاست ون کندل د بعد موږ سره اغشله هغه لو بریک شه موږ ته ټمپرری های ملاو شله دا موږ سره ټمپرری های شه دته وزه ټی ایچ ولیکم دا موږ سره ټمپرری های شه اوس دا ټمپرری اوس موږ ته پوښتنه دي چې یا موږ سره مارکیټ آی ډی ایم وکي چې آی ډی ایم وکي سمپل خبره ده بس موږ سره مارکیټ کې ویلډ لو ملاو شه ویلډ های ملاو شه دا ټمپرری های به موږ سره ویلډ های ته چینج شي اوس څه شوي دي مارکیټ کې موږ سره باډي سره د ټمپرری های بریک شوي ده موږ سره د ټمپرری های چې باډي سره بریک شي هغه موږ سره اکسپټیبل وي د کندل سره بریک شوی ده کنه دا گرین غاټه کندل ګورئ دغه د بعد چې کوم لاست ون پل بیک هغه ته موږ شیفټینګ وکړو پل بیک مارکینګ خو به دې ته یاد دي دا سنگل کندل دا دواړو طرفونه د کندل خوړلې ده مثال کے طور پر دا موږ سره لاست ون پل بیک د هغې د بعد څه شوي دي موږ سره مارکیټ کې ټمپرری های دې کندلې لوی بریک کړې ده دې کندل لو بریک کون په چارو دې نه ده بریک کړې اوس موږ سره د دې بعد اخري کندل چې کومه ده هغه د ډوجي ټایپ ته کومه کندل چې جوړه ده هغه دغه کندلې لو د بلې کندلې بریک کړې ده د ریډ کندلې موږ سره ټمپرری های دغه ده اوس بیا څه شوي دي بیا مارکیټ کې موږ سره ټمپرری های بریک کړي گرین کندلې او بودی سره اوس موږ سره لاست ون پل بیک کوم ده هغه ته به موږ شیفټینګ وشو دته موږ شیفټینګ وکړو آی ډی ایم والا اوس موږ ته پوښار دي چې مارکیټ موږ ته ټمپرری های یا راکړي یا آی ډی ایم وکړي یا ټمپرری های موږ سره مارکیټ کې نه ده معلومه اوس ګورو چې مارکیټ څه کړي دي موږ سره ټمپرری های ملاو شه ځکه چې مارکیټ د لاست ون کندلې لوی واخسته په بودی سره یې کوي سره یې دا میټر نه کوي اوس ګورو چې مارکیټ آی ډی ایم کوي کا ټمپرری های بریک کوي به موږ شیفټینګ کوو هغه د بعد
آی ډي ایم وشو موږ سره آی ډي ایم په ویک ها اکسپټیبل ده په بوډي ها اکسپټیبل ده اوس د دې بعد چې آی ډي ایم موږ سره کله مارکیټ کې وشي هغه د بعد به موږ کته په اس ام سی بیس باندې ټریډ کوي هغه د بعد به ته ځان ته پی ډي ار ای ګوري پی واي به ځان ته فایند کوي ټریډ به فایند کوي چې زه به کوم ځای نه ټریډ کوم مارکیټ کې ها اوس ګورو چې مارکیټ موږ سره په دې ځای ته ټریډ نه ریکمنډ کوم په دې وخت یې ټریډ نه کوي مخکې به موږ پی واي یا یو پی واي کې اډر بلاک بریکر بلاک ریجکشن بلاک اف ای جی میګنیټک اف ای جی هډن اف ای جی دا ټول هر څه شی به پکې آیو انشاءالله د اډوانس لیول خبرې دي دا ماډیول به آیو هغه د بعد به موږ ټریډ کوو دا کنسپټ کلیر کوي چې کله آی ډي ایم وشي هغه د بعد به موږ که اس ام سی بیس باندې ټریډ کوي هغه د بعد به موږ په ډي ار ای پی واي ګورو اوس ګورو چې مارکیټ څه کوي چینج اف کریکټر کوي دا موږ سره چینج اف کریکټر زون ده اوس دا موږ سره ټمپرری های نه شفت شو ویلډ های ته دلته کې به زه ولیکئ ته ډبلیو ایل دا موږ سره ویلډ های ته شفت شو که مارکیټ راغلو دا ویلډ های بریک که موږ سره به بریک اف سټرکچر وشي او که مارکیټ راغلو دا لوی بریک که موږ سره به مارکیټ کې چینج اف کریکټر وشي دلته کې به زه ولیکم چوچ اوس ګورو چې مارکیټ څه کوي مارکیټ موږ سره لیکویډیټي سویپ وکړو موږ سره چینج اف کریکټر نه ده شوه چینج اف کریکټر او بریک اف سټرکچر انډوسمنټ شپمنټ دا موږ سره په بوډي باندې اکسپټیبل ده ګورو چې څه کوي مارکیټ اوس دا ټمپرری های ویلډ های وا کنه دا ویلډ های سویپ شه اوس دا ویلډ های هغه د بعد موږ سره چینج اف کریکټر نه شوه موږ به چې کوم کینډل سویپ کړي د هغې های ته به موږ هغه ویلډ های وسو دا ورپسې داسې راډې ډرابې کې ګورو چې چینج اف کریکټر کوي یا بریک اف سټرکچر کوي او داسې ګورئ دلته کې مسئله کیشه نه ده موږ سره سویپ وشو چینج اف کریکټر موږ سره نه ده شوه سویپ چې وشي دا ډېره مزداره چار کوي مارکیټ کې بیا په دې باندې موږ آل ټایم های ټارګټ کولی شو دا های ده که نه ګوره انشاءالله دا به ټارګټ کوي موږ سره بیا اګین سویپ وشو څه مې ته ویلو چې دا به ټارګټ کوي ټي پي سل هغې باندې تاسو وروسته پوهه ټي پي موږ سره هیډ شه موږ سره بریک اف سټرکچر وشو دلته کې به زه اوس ولیکم اوس به موږ ګورو آی ډي ایم مارکیټ زه سټاپ نه کو مارکیټ لا باندې تیز لاړو دې کینډل موږ سره کنفرمیشن وشو سټارټینګ پوینټ دا او سټارټینګ نه ونیسه تر کنفرمیشن پوینټ پورې چې کوم موږ سره لویسټ پوینټ هغه موږ سره ویلډ لو شه دا موږ سره لویسټ پوینټ و اوس به موږ مارکیټ کې آی ډي ایم فایند کوو موږ سره آی ډي ایم زون چې دا لاست ون پل بیک دلته نه دا یو آی ډي ایم وشو موږ سره په دا زون باندې چې آی ډي ایم وشو موږ سره مارکیټ کې ویلډ لو های میلاو شه هغې د بعد دا موږ سره ویلډ های شه اوس به موږ ځان ته مارکیټ کې که ته په اس ام سی ټریډ کوې موږ ځان ته پی ډي ار ای انې پی ډي ار ای پی واي فایند کوې هغې د بعد به ټریډ کوې که ته په اس ام سی ټریډ کوې اوس ګورو چې مارکیټ چینج اف کریکټر کوي که بریک اف سټرکچر کوي چینج اف کریکټر موږ سره دلته شفت شو او بریک اف سټرکچر موږ سره دلته شفت شو او آی ډي ایم خو موږ سره وشو موږ سره اګین بریک اف سټرکچر وشو اوس موږ سره نو په دې کینډل کنفرمیشن وشو که نه دې کینډل نه ونیسه او دې کینډل رسې کوم لویسټ پوینټ هغه به موږ ویلډ لو شي لویسټ پوینټ دا اوس ځنه خلک یې که نه
سٹارټینګ پوینټ نه ونیسه کنفرمیشن پوینټ پرې داسې وي باندې کې ظاهره ګیر کی هغې کې چې دا یې موږ لو شو اوس دا به لویسټ پوینټ خستی بلکې داسې نه ده اوس فار ایگزامپل که دې کینډلې ویک دم روا که نه دې کینډلې ویک دم روا بیا موږ سره دا پوینټ لویسټ پوینټ په ټولو نه موږ به دا پوینټ خستله لویسټ پوینټ چوچ به مو دلته ته شفټ کوله اوس دلته کې دا چوچ به مو سره دلته کېږي او بریک اف سټرکچر چې دا یا موږ سره معلوم نه ده آی ډي ایم به موږ مر کوو آی ډي ایم پوینټ چې دا موږ سره لاست ون پول بیک او ویری لاست پول بیک افټر بریک اف سټرکچر لاست پول بیک کوم دا موږ سره لاست پول بیک موږ سره دا جوړیږي د نورې کینډلې که وګورئ ته وایي چې د نورې دي خو دغه انسایډ بار دي د ګرین غټه کینډل وګورئ راځئ دلته زوم کوم دا کې دا وګورئ کنفرمیشن به یې ته صحیح کوئ دا کینډلې د ټول انسایډ بار دي د درې وړې د دې وجې نه موږ سره لاست پول بیک چې دا هغه دا ده او اوس ګورو چې مارکیټ موږ سره ټمپرري های موږ سره کړي دا ټمپرري های موږ سره دا ده اوس ګورو چې یا موږ سره مارکیټ آی ډي ایم وکړي یا ټمپرري های بریک کړي هغه د بعد موږ انډوسمنټ شفټینګ کوو موږ سره په شاته چې کنفیوژن پکې پیدا شو ما دا شی غوښتلو چې تاسو کلیر شئ په ریل مارکیټ کې هم اوس دلته کې موږ سره ټمپرري های چې دا هغه په ویک بریک شله که نه اوس دا موږ سره اکسپټیبل نه ده دلته کې به موږ شفټینګ نه کوو د پول بیک ته آی ډي ایم به نه شفټ کوو چې کله اوس موږ سره که داسې کینډله جوړه شه فار ایگزامپل موږ سره بله کینډل داسې جوړه شه چې دا خو دا پوینټ یې بریک کو په بوډي سره او دې کینډلې های په بوډي سره نه ده بریک کړې بیا هم اوس اکسپټیبل نه ده موږ ته دې کینډلې های بریک کول پکار ده چې دا داسې شي هغې د بعد موږ انډوسمنټ شفټینګ کوو اوس ګورو چې څه کوي آی ډي ایم کوي که انډوسمنټ شفټینګ وشو او دې کینډلې کنفرمیشن وشو دغې کینډلې نه وروستو لاست ون پول بیک دغه یو ده دا نه رسي ځکه چې دا انسایډ بار دی دې کینډلې دا هغه یو موږ سره لاست ون پول بیک ته داسې انسایډ بار ته به ډېر سوچ کوئ زه نه شم نه داسې چې موږ انسایډ بار کې کښلو خو آی ډي ایم موږ انسایډ بار کې نشو خستی اوس ګورو چې مارکیټ موږ ته ټمپرري های راکړي دا لاست ون کینډل دی دې کینډلې لو واخلي دې کینډلې لو یې وانخسته اوس موږ سره لاست ون کینډل داسې شه چې دې کینډلې لو بریک شي موږ سره به ټمپرري های میلاو شي دا یې وشله لاست ون کینډل موږ سره بریک شله سنګل کینډل ښه جوړ شلو اوس موږ سره دلته کې ښه کنفیوژن جوړ شو دا صحیح ده چې څومره کنفیوژن رسي هغومره به تاسو صحیح پوهېږئ لاست ون کینډلې څه وکړو و ټمپرري های راکښه موږ ته مارکیټ کې او های بریک کښه هغه ټمپرري های بریک کښه اوس موږ به دا ټمپرري های دلته کې واکه نه موږ ته ټمپرري های راکړه اوس هغې سنګل کینډل جوړه شه فول بیک کلاس کې مې تیلی و سنګل کینډل هغه رایاد کوي دلته کې موږ سره سنګل کینډل جوړه شه اوس دا به موږ نه خلو اوس چې موږ سره سنګل کینډل مارکیټ کې جوړه شه اوس موږ ته خو ټمپرري های راکړې وه خو اګین هغې کینډلې بیا ټمپرري های بریک کړه اوس موږ به بیا انتظار کوو چې لاست ون کینډل دا ده چې دې لو بریک شي های نه شي بریک موږ ته به ولا یا نه ده میلاو ټمپرري های موږ ته میلاو وه خو هغې بریک کړه بیا اوس لاست ون کینډل دا شله چې دې لو بریک شي که پوهېږي که پوډي موږ به ایم اس اس شفټینګ کوو یا نه ده بریک اوس بریک شله لاست ون کینډل دا وه اوس دا شله د دې لو بریک شله اوس موږ سره چې کوم لاست ون پول بیک وي هغې ته به موږ شفټینګ وکړو دا یو ده که نه اوس موږ سره دا ټمپرري های ده اوس به موږ ویټ کوو چې مارکیټ موږ سره یا ټمپرري های بریک کړي یا آی ډي ایم وکړي موږ سره دا ټمپرري های ویلیټ های ته کنورټ شي موږ سره بیا ټمپرري های بریک شله داسې به تاسو هم شفټینګ کوئ شی اگزامپل یې پکې نن پیدا کوئ موږ سره په بوډي بریک شه موږ به شفټینګ کوو اوس به هغه ته انتظار کوو ټمپرري های ته موږ سره ټمپرري های نه ده میلاو اوس میلاو شله دا لاست ون کینډل وه که نه موږ سره یې بریک کړه
ها دا موږ سره ټمپرري های شله موږ ګورو چې آی ډي ایم کوي یا ټمپرري های بریک کوي آی ډي ایم وشو موږ سره فاینلی اوس په دې د بعد چې کله آی ډي ایم وشي ما تاسو ته ویلو چې هغې د بعد به تاسو خپل پی واي مرکوئ هغې د بعد به ټریډ فایند کوئ د چې که په سی ام سی بیس باندې ټریډینګ کوئ هغې نه مخته به کله هم تاسو خپل پی واي نه فایند کوئ امید لرم چې په دې پوه شوي وئ پریکټس په پوښه کوئ دا پریکټس نه بغیر نه کیږي تاسو دغه ټایم خو به تزدا شي ځکه چې زه ته لګیا یم دا پریکټس ته چې تاسو سکرین ته ګورئ پریکټس مو کیږي په سترګو یې ګورئ خو چې څو ورځې پکې تېرې شي بیا به تاسو هیر وي داسې ما سره شوي ځکه درته زه یم چې نئی بریک اف سټرکچر چینج اف کریکټر او انډیوسمنټ چې 10 اگزامپل یې خو پکې راوباسئ یعنې ما ته څومره ډېر راوباسلې خو دا یوازې نو کې دلته نه ورسېد دلته رسېد انډیوسمنټ ټمپرري های بریک کېدنې په دغه مې څو اگزامپل یې راوباسئ داسې تاسو هم پریکټس وکړئ 2-3 ګنټې پریکټس کوئ انشاءالله دا به مو داسې کلیر کړي چې چا پلار یې دې نه بیا هم نشي روای تاسو کمنټ کې وایئ چې نیکسټ کلاس زه په اف ای جي باندې راړم او اف ای جي به ته پکې انشاءالله A to Z شم بیسک ټو ایډوانس لیول خلک خو دې تخلي وایي چې اوس دا اف ای جي ده فرست نمبر کینډلې لو په بیرش کې تر نمبر کینډلې هاي دا دې منځ کې چې کوم ګیپ وي هغه مو اف ای جي ده داسې نه وي دې کې ډېر ایډوانس خبرې دي هغه ته پکې انشاءالله A to Z به ته ایکسپلین کوم که په اډر بلاک موږ نیکسټ کلاس کو که بریکر بلاک په چی شي باندې تاسو چی شي کې انټرسټډ وای نیکسټ کلاس کې هغه ماته وایي زه په سوچو که هغه ډېر ایډوانس نه وي وو زه ته هغه راړم ایډوانس په دې ته راړه خو هغه سټیپ بای سټیپ وڅو ځکه چې اوس نه ته ایډوانس شروع کړه بیا تاسو نه پوهېږئ مخکې روزمره زندګۍ کې یو مثال در کوم ته کوټې سار ته خېږې چات سار ته خېږې اوس ته پړوی دی ودروله ډایرکټ خو باره پړوی ته نشي ختلی پهله سټیپ بای سټیپ وخېږي که نه پهله پړوی نه وخېږي داسې دویمې درېیمې څلورمې داسې وخېږي او دې دې وجې نه سټیپ بای سټیپ به څو کلاسونه به وړو او تاسو وایئ نیکسټ کلاس به یا به اډر بلاک تیوري باندې وي یا به اف ای جي باندې وي انشاءالله او چې کوم یو رامخکې کوم تاسو کمنټ کې خپل اظهار وکړئ او دا کلاس مو که خوښ وي لایک یې کړئ او چینل دې سره سبسکرایب کړئ بل نوټیفیکیشن په آل باندې پریس کړئ او د انډیوسمنټ ډیفینیشن نه سکرین شاټ واخلئ دا سره یاد کړئ دا مو ډېر مدد کوي په انډیوسمنټ ورکولو کې. I love you next video کې and then good luck والسلام.